کله هم قدرتي آفات راځي که کووډ وګورو یا داسې نور څه ناولنی غزار منګه په ایجوکیشن باندې کوو ستاسو پیدا نه ده چې دا واړه دوه ورځې نه راځي نه ستاسو بجلي هم نه خرچه کېږي او ستاسو به مطلب نور نقصانات هم نه کېږي. د دې نه مخکې د حلونو په باره کې فیصله وکړې امتحان ته یو څو ورځې دي د پرایویټ سکولونو حلونه ختم کړي. پی اس ایم ای ضلع سوات صدر ظفر شلمانی صاحب زموږ سره موجود ده د هغو نور ملګري هم موجود دي. تپوس ترې کوو چې نن تاسو پریس کانفرنس وکړو په دې پریس کانفرنس کې تاسو څه مطالبې داسې وکړې چې د هفتې او د جمعې دا ورځ چې کومه چوټي دي صوبایي حکومت یا چا چې دا کړې ده د هغې تاسو وایئ چې دا لکه زیاتی ده په دې سره د پټرول هغه چې کوم دی بچت نه کېږي کوم چې لکه مطلب د حکومت مقصد دی نو تاسو لږ د هغې وضاحت وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. حکومت چې کوم دی اعلان کړی دی چې د جمعې په ورځ او د هفتې په ورځ به سکولونه بند وي. صحیح ده. اوس د وجه څه ده چې یاره لکه پټرول سوځي او توانایي چې کوم ده دا صرف کېږي نو په دې کې موږ بچت کوو. د ټولو نه اول خو زه دا خبره کوم چې یاره ماته دي د حکومت یو اهلکار دا ووایي چې موږ په دې دونه ورځو کې دونه پټرول یا دونه توانایي چې کوم ده دا موږ بچت کړه. د دې سټیټسټکس یا د دې اعداد و شمار چې د چا سره وي هغه دې موږ ته وښیي چې څومره توانایي به موږ مخکې صرف کوله او څومره چې کوم دی هغه د دې چوټیانو سره بچت شوه. تاسو ماته دا ووایئ چې د توانایي بچت کول ډېر اهم دي او که د ماشومانو سبق ډېر اهم دی. ماشوم په تندر ولګوه خو چې توانایي بچت کړي. په کومو ملکونو کې چې جنګونه دي هلته کې تعلیمي ادارې کولاو دي او کوم ځای کې چې لکه امن او امان دی نو هلته کې چې کوم دی تعلیمي ادارې بندې دي. د تاسو د ټرافیک دی دغه ته وګورئ دا فلو چې کومه ده د کراچۍ ګاډي چې کوم دی شاهد کوچ او سوات کوچ دا چې په کم روټین مطابق تل هغه روان دي. د سیدو نه منګورې ته او د منګورې نه سیدو ته 60-70 رشکې چې کوم دی هغه روانې دي. د دې منګورې نه خوازخیرې ته د دې منګورې نه کوکارۍ ته کالام ته د دې نه مټې ته د دې نه کابل ته ټول ټرافیک چې کوم دی روان معمول مطابق دی هر څه په خپل ځای دي. خو د سکول ماشومان چې کوم دی چې هغه په ګاډو کې راځي لکه دوی بیا توانایي صرف کوي لکه نو زه وایم چې دوی څونه بچت وکړو. نو په دې کې ستاسو پیدا نه ده چې دا واړه دوه ورځې نه راځي نو ستاسو بجلي هم نه خرچه کېږي او ستاسو به مطلب نور نقصانات هم نه کېږي ستاسو خو پکې پیدا ده پرایویټ سکولونه دي ستاسو زمونږ پکې پیدا ده. موږ له خو که فرض که څوک د جمعې په ورځ نه راځي او که د هفتې په ورځ د حکومت طرفه چوټي ده که نه زمونږ د طرفه خو نه ده نو موږ له خو د میاشتې فیس پوره راکوي. زه خو دا خبره کوم زمونږ خو پکې نقصان نشته. تاسو ولې پریس کانفرنس کوئ پرېږدئ چې مطلب دا دی موږ خو د ماشومانو د تعلیم د هغې په سر راغستي وو که نه زموږ سره هغه غم دی هغه احساس دی لکه صحیح ده. ما ته چې ورکینګ ډیز میلاو نه شي نو زه به د ماشوم سلیبس څنګه سرته رسوم. زموږ سره محدود ورځې دي هغه تا پکې دا چوټي راوسته. بله خبره دا ده چې د جمعې او د هفتې په ورځ باندې کله چوټي شي که نه او بله پسې د اتوار شي 3 ورځې چوټي شي نو خلک ځانله پروګرامونه جوړ کړي چې یاره په دې چوټیانو کې به لاړ شو کالام ته دې کې به اسلام آباد ته لاړ شو دې کې به مري ته لاړ شو نو د تیلو هغه کنزمپشن چې کوم دی نو هغه د عامو ورځو په نسبت په دې چوټیانو کې زیات کېږي. لکه تاسو سره په دې کې چا سره رابطه کړې ده چې یاره دونه اهم فیصله کېږي صوبایي سطح باندې هم ستاسو تنظیم موجود دی د ضلعې په سطح باندې هم موجود دی نو آیا څه داسې سره رابطه سره شوې ده چې دونه اهم فیصله کېږي؟ موږ خو د دې ایجوکیشن کې زموږ خو پوره یو سټیک دی که نه جي نو زموږ سره هیڅ په هیڅ لیول باندې رابطه نه ده کړې د صوبې نه واله د ډیویژن پورې او ډیویژن واله د ضلعې پورې. خو دا حکومت چې کوم دی تاسو ته پته ده چې دا خو لکه وزیر اعلی خو نشته که نه غریب خو ښکاري هم نه دا شی خو ټول چیف سیکرټري صاحب ته حواله دی او هغه چې څه فیصلې کوي بس ناڅاپه فیصله کوي او هغه امپلیمنټ کېږي. د دې نه مخکې د حلونو په باره کې فیصله وکړې امتحان ته یو څو ورځې دي د پرایویټ سکولونو حلونه ختم کوي ناڅاپه بورډ والې دیوانونو له به جنګ وبستل. اوس ناڅاپه دا فیصلې وکړې چې فرش ګریجویټس کوم دی ولګوي موږ ته په هغې څه اعتراض نشته خو دا فیصلې ډېرې په اجلت کې او ناڅاپي کېږي بغیر د مشورې نه. اوس دلته کې حکومت ناڅاپه دا فیصله وکړه چې د جمعې او د هفتې په ورځ باندې به سکولونه بند وي. زموږ سره هېڅ قسمه رابطې چا نه ده کړي. البته موږ اوس رابطې شروع کړي دي خپل سیاسي هلې ځلې کوو د خپل ایم پی ایز د خپل ایم این ایز منسټران هغې ته درخواستونه کوو چې حکومت ته تاسو ووایئ د خدای لپاره چې په دې فیصله باندې نظرثاني وکړي. د ماشومانو وخت چې کوم دی هغه ډېر زیات ضایع شو. لکه ډېره زیاته مننه. داسې دا چې تعلیم چې کوم دی همیشه لپاره اولنی ترجیح پکار ده او موږ چې کله هم قدرتي آفات راځي که کووډ وګورو یا داسې نور څه ناولنی غزار موږ په ایجوکیشن باندې کوو په هغې کې موږ هغه سکولونه بندو پکار ده چې د وړو قیمتي وخت ضایع نه شي او هغو دپاره ټایم ورکړی شي. دا کم چې د دې مطالبې دي دا ماهرې نه تعلیم دي د پوهېږي په دې دغه باندې د په اعتماد کې اخیسته غواړي د هغې په سطح باندې فیصله کول غواړي.